بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العدة. مخکې نکاح بیان به د طلاق او طلاق سره د ټولو انواعو ختم شو. عدت بیان راوړي ځکه عدت طبعا دغه ټولو نه وروسته وي، نو وضعا هم عدت د ټولو نه وروسته ذکر کوي. لغت کې عدت کسره سره الاحصاء شمارلو ته ویل کېږي، او عدت الاستعداد للامر یو کار ته تیارېدل. اصطلاحي تعریف د عدت چې دی هي التربص الذي يلزم المرأة، هغه انتظار ته ویل کېږي چې په ښځه لازمیږي بزوال النکاح او شبهته، نکاح زایل شوي یا شبه نکاح زایل شوي رستوی بیان کو. وهي مدة وضعت شرعا للتعرف عن براءة الرحم، داغه مودې ته ویل کېږي چې وضع شوي شرعا د دې دپاره چې د رحم د براءت پته ولګي چې رحم مشغوله دی د خاوند په اوبو باندې او که نه دی. ارکان د عدت چې دي، رکن د عدت هغه ټول افعال دي کم چې په ښځه باندې په دغه مخصوصو ورځو کې لازم وي. رسته به راشي انشاءالله، نکاح به نه کوي، بار ته به نه وځي وغیره. بیا د عدت د وجوب دپاره علماو څلور اسباب ذکر کړي دي. اول نمبر چې کله نکاح صحیحه وي، دخول وشي یا خلوت صحیحه وشي، نو په دغه صورت او به طلاق واقع شي، دغه صورت کې به عدت وي. صحیح نکاح شوي، دخول به کې وشي یا خلوت صحیحه وشي او به طلاق واقع شي. دویم نکاح صحیحه وي، دخول شوي یا نه شوي او خاوند وفات شي، نو به هر صورت رخصتی شوي که نه شوي، به هر صورت عدت واجب وي چې نکاح شوي خالي. او دریم نکاح صحیحه وي او قاضي پکې تفریق وکړي یا لیان وغیره مخې ته راشي، مخکې تېر شوي او د هغې په وجه جدایي راشي، بیا به هم ښځه عدت تېروي. څلورم کله چې نکاح فاسده وي او دخول پکې وشي یا قاضي تفریق راولي، او که نکاح فاسده وي او صرف خلوت شوي دخول نه شوی، نو بیا په هغې کې عدت نه واجبېږي. بیا د عدت دپاره درې قسم دي: حیض سره، میاشتو سره، وضع حمل سره. دا ټوله خلاصه ده د باب. فالحیض یجب بالطلاق، حیض کله واجبېږي؟ کله چې طلاق واقع شي. دغه شان نکاح فاسده کې چې فرقت راشي، او وطی بشبهة النکاح کې چې فرقت راشي. وبعتق ام الولد، ام ولده مولا آزاده کی، ایای مولا وفات شي، په دې صورتونو کې به حیض سره عدت تیری. وام الشهور، میاشتو سره به کله عدت تیری. نو دا په دوه قسمه دی. یو قسم هغه دی چې هغه میاشتې بدل له حیض نه راغلی دي. منها یجب بدلا عن الحیض فی الصغیرة والعیسه، صغیره حیض نه راځي یا عیسه ده د حیض نه ناامیده، دې دواړو کې میاشتې چې دي دا په ځای د حیض ودرېږي، عدت به پې تېروي. تاسو پوهېږئ. او دویم قسم چې هغه اصل دی، چا نه بدل نه دی، هغه متوفی عنها زوجها ده اذا لم تکن حامله، چې کله حامله نه وي، که مدخول بها وي او که غیر مدخول بها وي. وختې مو ویل عدت الوفات لازم وي. البته نکاح صحیح، نکاح به صحیح وي، دا ورله ضروري ده. که نکاح فاسد وي، مثلا بغیر د ګواهانو نکاح شوي او خلوت او دخول نه شوی، او به خاوند وفات شي، نو په دغه صورت کې به عدت نشته دی. عدت الوفات په غیر مدخول بها باندې به علی چې نکاح صحیح وي. اما الفاسد فعدتها فيه الحيض بالفرقة والموت. اچھا چیز غلط شوی ومه. متوفی عنها زوجها چې دا که چېرې نکاح صحیح وي، نو څلور میاشتې او 10 ورځې دي.
که نکاح فاسده وي نو به عدت حیض دی په فرقت او په موت کې حیض سره قدر حیض به تیری څلورم نمبر دریم نمبر مونږ ویلو درې شي دی حیض دی شهور دی وضع حمل له و اما وضع الحمل نو وضع حمل سره د هر قسمه معتدی عدت تیریږي هغه طلاق رجی باین وی غلیظه وی خفیفه وی خاونی وفات شوی خو چې بس حیضی حملی وضع حمل سره عدت ختمیږي راځي ورله مخکې په دې باب کې 14 صبحات دي اول نمبر عدد طلاق راته بیانې د طلاق عدت بچوي نو اوله مسله به کې دا تقریبا چې شپږ مسلې راته په دې عنوان کې بیانې اوله یو سړی ښځې له طلاق ورکي باین وي او که رجعي وي یا د دواړو ترمنځ فرقت واقع شي بغیر طلاق قاضي تفریقه راولي یا بغیر طلاق فرقت واقع شي د غیر پر صحیح مثال لکه ښځه د خاوند زوی له تمکین ور قدرت ورکي بزان یا ارتداد صورت وي انو دوه قاعده ولګو د حکم د پاره یو قاعده چې دا ښځه حروي دویم قاعده چې ښځه حیض راځي نو حکم ادا دی فائد او حامله نه وي ښا دا قاعده ولګوا نو به عدت درې حیض دي سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية هذا إذا طلقها بعد الدخول دا قاعده مکه ولګو چې طلاق بعد الدخول اما قبل دخول شي فلا عدة عليه به عدت نوي بهرحال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة يو قاعده ممن تهيذ دو قاعده دخول شوي درې قاعده او حمل نوي څلور قاعده فعدتها 3 اقرا دا یو حکم شو ورسېدلې به دیمه مسله الکه دا قرآن چاته ویلي کی قرآن کې خو 3 قرو راغلي دي زمونږ د احناف مسلک دا دي والاقراء الحيض حیض ته ویلي کی امام شافعي رحم الله امام مالک رحم الله وی چې قرآن طهر ته ویل کیږي قرو اطهار ته ویل کیږي هستنه تاسو په اصول فقه کې دا اختلافات ویلي ښه موږ وایو الله په قرآن کې وایي 3 قرو 3 لفظ خاص دی نور الانوار کې وایي او خاص خپل معنی کې قطعي وي او طلاق حسن یا احسن دا دی چې طهر کې طلاق ورکی نو کتوهر کې طلاق ورکی دی کې خامخا یو منټ 2 منټه یو ورځ 2 ورځې به تیرې شوي نو دا طهر به پکې شماري که نه شماري که دا نه شماري د دې نه علاوه 3 حسابې نو بیا خو 3 باندې عمل رانلی سره پاسه 3 شو که دا پکې شماري څه کم 3 شو بیا هم په 3 باندې عمل رانلی نور دلایل هم دي د احنافو د ټول نه غټ دلیل طلاق الطلاق بالرجال نانا د وینځي د بار څنګه بیانې عدتها حیضتان عدت دوه حیض دي نو د حري او د وینځي ترمنځ فرق په جنس کې نه په نیم پروالی کې صرف جنس دواړو یو وي نو که اوس عدتها حیضتان شي د وینځي او د حري عدتها طهر شي دا خو جنس بدل شو حالانکه د دې لپاره بالکل مثال نشته چې د حري باندې کوم حکم لګي هغه د وینځي ور د حکم نه خلاف الجنس وي نو حیض بد دیم وي حري به وي خو به دومره ده چې پوره به وي د هغې په مقابله کې مخکې راځئ درېیمه مسله د قید ثاني نه به احتراز وکړو که حیض یې نه راتللو نو د 2 قسمه ښځو عام طور حیض نه راځي یو چې بیخي ماشوم وي د 9 کالو نه کم وي څوک وایي د 2 کالو نه او دویم چې کله د ښځې عمر زیات شي او حیض راتللی بند شي عام طور باندې 50 کاله یا څوک 53 خو مفتابي رایې د 55 سال باندې داسې کېږي نو به سن ایاس ورته ویلی کېږي حیض نه راځي نو بس به حکم دا دی چې 3 میاشتې به تېروي وإن كانت لا تحيد من صغر أو كبر فعدتها 3 أشهر ولي 3 میاشتو ته روا وختلو حیض
مانی ولی عدت نه تیرې اصل کې قرآن کې الله ثلاثه قروء ویلې دي ناغه او د دې قرآن کې بیان راغلی دی والله یستمی المحیض الله پاکي پورا بیان کړي فعدتها 3 اشهر او کومنګه فقهي مادول لړ شنو ماده نمبر 16 او 17 بدی لګي الامر اذا ضاق اتسع المشقه تجلب التيسير دا خو مشقت دي چې هیڅ نه راځي موږ وي په اس عدت تیرې دومره انتظارات بکی بهر حال درې میشته وي کله کله یو خزه د سیمولې سپ ممتده الحیض وي هیڅ یوګد شي نو درې هیڅ چې تیرې یو هیڅ انته یوګد شي دي کې مشقت دي نو علامه شمی فرمای و میشته چې تیری شي و میشته مسلسل هیڅ رواني هیڅ نه بنديږي نو په دغه صورت کې به موږ وایو چې بس عدت پوره شو الله سره چې بده هیڅ حساب ولس څو شولې یو میشته جوړ شو لکه نو دو میشته با دا د طهور حساب کو نو میشته باندې به عدت پوره شي او کله د سې چې ممتد طهور وي توري یو هیڅ بيخي راځي نه نو په دغه صورت کې زموږ د حنفو مسلک دار چې کله سنیاس ته ورسیږي 55 سال وتا نو به بداغې نه پس په مشتو خبره شروع کی خودي ګډیر حرج دی ښا دلته به حنفوی چې د مالکیو د مفتی نه دي ته پوسو کی خزه او یا دی یو پنجایت کینی هغه دی عالم ناشته د مالکیو په قول له وتفصل وی کی هغه دا چې څوک نه همیشته دی څوک یو کال غډیر راځي هدا یو کال ټیم دی وته ورکی یو کال پس عمر علامه قشان ممتد طهر دا بلکې د سی وته شروع کی وي بس یو کال پس تا عدت تیر شي بس یو کال چې تیر شو هغه پس کله مخکې نکاح کوي کارڅ کوي مخکې راځي څلورمه مسله احتراز ثانی د غیر ثانی نه کې یو خزه حامله و نو فعدتها ان تضع حملها واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن یو خارجي مسله ور سره کله کله د خزي رحم کې بچي وچ شي بالکل نه روزي نو سی حکم دار چې اوس به څلور مشته ولا سره زیته رہی حامله بني حساب ومنګه دویمه کله د سې چې کله اپریشن پر ذریعہ باندې یا اسی حمل وقت نمخ کې وزيږي نبی حکم دادې مخکې منګوي لیمو کچري اعضاء جوړ شوی او حمل را بار شي نبی به همدا سي حسابيږي لکه چې بچي وشو عام طور دا بچلور میشتوانی کیږي هغه نه پس کوم ویني دا باندې فاسوي او په دې سر بيدت هم ختميږي او که اعضاء لا نه جوړ شوی نام طور دا څلور میشته مخکې نبی حکم دار دا کوم وینه چې راځي کدرې ورځو ته ورسېدل هیڅ دی او کوم و استحاضه ده او په دې سر بيدت به هم نه تیریږي په دغه صورت کې مستقل درې هیڅ تیری به مخکې راځي پنځمه مسله د قید اول نه احتراز وهي حره ویلو نو کچره وینځو نو عدت دې بدو هیڅ اصل کې سزا او جزا دواړه د غلام وینځي په باره کې د حرې په مقابله کې نیم وي نو دا حکم مرتنیم دی خو هیڅ نیمیږي نه تجزی نه قبلی او کوم شي چې تجزی نه قبلی داغي جز د سیله کول مکمل وته جوړو دې کې احتیاط دی احتیاط موږ ورستو ماده وایو امام کرخی رحمه الله اصل لوما ان الاحتیاط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز حقوق العباد کنه ده جائز مخکم ویلو کنه پیرا ولا سم نمبر اصل له ندم هز عدت ترول الله حق دینه دي کې احتیاط دي شپږم نمبر مسله کوي وخت داسې و چې هز نه رات وین داسې و چې هز نه راتللو نو وس بدای ونی مېش عدت تیری لکه مشتي نیمی کی تجزی قبلی لأن الشهر يتجزأ فأمكن تنسيفه عملا بالرق رق بني عملكم دویم عنوان عدة الوفاة ده عدة الطلاق كان
کدی یو ښځې خاوند وفات شي نو په دې عنوان کې راته درې مسلې بیانوي. اوله که حره ښځه خاوند وفات شي او حمل یې نه وي نو 4 میاشتې او 10 ورځې به د دې عدت وي. چې یو سړی مفتي دی ما ته ټلیفون کوي د خاوند د ښځې وفات شي څومره عدت دی تاسو خپله سوچ وکړئ. لکه قدرت چاته یادي هغه په دې مجبوري چې چا نه دا تپوس وکړي. بس په براینام خلکو افتا کړي او میش کې یو پیرزي څوک هفتو کې یو پیرزي څوک کال کې 2-3 پیري ورځي په دې طریقې افتا کېږي. نو نوم خو وګټي خو به د غالي نو دی وجه ضروري ده چې کم از کم قدرت موږ ته مضبوطه یادي. وګورئ نه خو دویمه درجه تعلیم تم یادي چا ترجمه کړي هغه تم یادي قرآن کې دی. نو ما ته زه دې ورځ غوسه شوم کدا خبره قرآن کې موجوده ده غر چې ته څنګه مفتي دا د تپوس خبره ده. او چې نوم ټلیفون کې نوم اخلي مفتی پلان کې خبرې کوم موږ د ځان په حقیقت کې به د ښکاري یقیني طور چې ځان ته مفتي وایو ځکه اندازه ده راته چې نه ناقلي نه تش هغه کله صحیح او کله غلط او دغه شان سړی بیا هم ځان غاړ طرزواني مفتي پلان کې خبرې کوم د ښځې چې خاوند وفات شي عدت به څومره وي ای خدای دې غر کړي غر شي. دا داسې مثال لري څوم کې ما چې ایمې کړی د حدودو نیڅوي دغه شان مثال دی. وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدة 14 أشهر و10 أيام ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. دویمه مسله کچری وینځه خاوند وفات شو حامله نه و فعدة شهران و5 أيام. دریمه مسله که حامله و خاوند وفات شو نو د حمل باره کې موږ ویلو وإن كانت حامله فعدتها أن تضع حملها بهر صورت دغه عدت ده. کچې دریم عنوان اجتماع العدتين دو عدتونه جمع شي او امرأة الفار مسله را تبیني مخکې تېره شوې ده. مسله دا ده چې یوې ښځې له خاوند طلاق ورکو په مرض الموت کې او دا طلاق باین دی یو قید او ښځې نه دی ویلي چې مالا طلاق راکا راضي بې نه وه او بیا دا ښځه په عدت کې وه او خاوند وفات شو چې کله طلاق ورکړی و عدت په حیض باندې شروع په دې کې خاوند وفات شو. نو موږ مخکې دا مسله ویلې وه هم د میراث دپاره وله ویلې وه چې میراث به وړي یا نور کوم مسلې د مهر والا قصه وه که نور کوم کې ویلې وه. دلته مقصودی خبر عدت به څه حساب وي نو د امام صاحب او د امام محمد رحمه الله طرفین رای دا ده چې فعدتها ابعد الاجلین به وي. څه مطلب خاوند وفات شو دا په عدت کې ده نو کچري 4 میاشتې او 10 ورځو کې ټیم ډیرو او حیض میاشت کې پر راتلو یو میاشت لا تېره شوې وه نو 2 میاشتو پس حیض ولا قصه ختمېدله او 4 میاشتې او 10 ورځو کې د خلا ټیم شته نو په 4 میاشتې او 10 ورځو باندې به عدت پوره کېږي او که نه 2-3 میاشتو کې یو حیض راتللو نو په دغه صورت کې به 4 میاشتې او 10 ورځې چې ختم شي ام لا حیض په اعتبار سره به عدت نه ختم نو موږ به وایو چې لا نه دی ختم حیض په اعتبار سره دی عدت ختم کی. بهرحال ابعد الاجلین باندې به کار کوي. عمده مفتی به رای ده القول الصواب القول الراجح کې دي. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي چې نه 3 حیض به تېري ځکه چې طلاق یې ورته ورکړی دی او باین دی قصه ختمه ده. نو اوس که چېرې طلاق باین په ځای باندې رجعي او به خاوند عدت کې و خاوند وفات شو به د ټولو اتفاق دی چې رجعي کې خو نکاح برقرار وي نه په دغه صورت کې ټول وایي چې عدت الوفات ته به مسله راشي 4 میاشتو 10 ورځو ته. تاسو ګورئ وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبد الأجلين عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول محمد أيضا وبه يفتى القول الصواب. الأصل امام کرخی رحمه الله فرمای أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز. ولسم نمبر اصل له احتیاط هم دا چې بدل اجلین معنی تیر کی
سلورم نمبر عنوان الانتقال من عدة الى عدة یو عدت نبل عدت طرف ته انتقال نو په دې عنوان کې مرا تدریم مسلې بیانې اول انتقال من عدة الامة الى عدة الحرة د وینځ کم عدت د داغینه د حرې عدت تر واوړي وینځ ادا یو سړي د یو سړي خزر طلاق رجی او تور کړی دی او وینځ ده نو د وینځ والا هز عدت بتیری دو هزا عدت په دوران کې مولا آزاد کړلا به وری یو سړي خزد وینځ طلاق او تور کړی دی رجعي سره نکاح نه ختم شوی مکمل په دې عدت په دوران کې مولا آزاد کړلا نو سی حکمدار چې ته خو نکاح دې برقرار او آزاد شولې لہذا وصبا درې هزا تیرې دونه او که طلاق بعین خفیفه او که غلیظه دویمه مسله هم دقه صورت د مولا آزاد کړله نو به خپل زول عدت وینې دوه هزا راسي بي او درېمه مسله وایو که هجي وینو سوي او تقت وإنو تقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه لاندي لكلي كان ويكون ذلك من وقت الطلاق نبي سابيقي وقت الطلاق نبي دي سنة چسرنا وبيد هوريا غدري شروع كنا كيو تير شويره باقي بدو تير كي دو تير شوي اخيره حالتي وبس غدري به پوره کی لنډه دادا جوهره کی دغه شان دویمه مسله وإن اعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها كشري مبتوتة ما تستمخ يو بيرويلي مو كذهن كموي مبتوتة آغي خزي تويلي كيگي چه پا عدد کی وی او دا سیدد کی وی چه خاون و تو رجوع نشی کوله اغا طلاق بالمال و تورکلی سری الفاظو بانی که خلع شوی که خفیفی لنده دادا و که طلاق باینی غلیظوی بهر صورت چه خاون رجوع نشی کوله به و تسوی مبتوتا او متوفان ها زوجها لم تنتقل عدتها الى عدة الحرائر و تبنر وڑی وجه لزوال النکاح بالبینونة والموت نکاح زائل شوی دا نو چکل نکاح کی طلاق ورکی وزاد ادره ہے زیدہ خو وینزو چه طلاق ورکلو درېمه مسله په دې عنوان کې تاسو لږ متوجه شئ اهمه مسله ده الانتقال من الشهور الى الحيض میشتونه حیض ته روختل یو ښځه د عایسه ده حیض نه راځي نو د هغې حکم دار تاسو ته پته ده چې طلاق په صورت کې به 3 میاشتې تېرې کړي 3 میاشتې تېرې کړلې مثلا 4-5 میاشتې تېره شولې مخکې نکاح یې وکړه بچي وشو کلونه تېر شو به حیض شروع شو نو سی حکم دادی چې واپس به خبره حیض ته راواوړي 3 حیض به تېرې مخکې نکاح څه باطل فاسد 3 حیض به تېر کې هغې نه پس دغه زوړ عدت ختم اوس که مخکې نکاح دوباره چا سره کوي دوباره دې ورسره نکاح وکړي تاسو پوهېږئ به دې وګورئ لکشن وإن كانت عائسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض حيض سره دې قصه سره کی او دې لپاره زموږ ماده لګي ماده نمبر 22 ما جاز لعذر بطل بزواله عذر بوجه خبره ایام میشتو تر وختي عذر ختم وپس په اصل تلال او دغه شان اذا جاء الاصل بطل الخلف اصل چې کده راشي خلیفہ باطلی کینو او بچ پیدا شي تیمم ختميږي دغه شان یو بیمار دی شیخ فانی دی هغه فدیه د رجوع ورکوي به په رجوع قدرت پیدا شي نو فدیه کار ورکوي وس او بس وڅ کوي رجوع بني سي دې ځکه متن کې بشامي کې شپږ اقوال لیکلي دي او مفتابه راي دا د مولوی سیوا ورېخه چې عدت په میشتو باندې ختم شو یو سکړم د میشت تیر شو او به حضر علی بس قصه ختمه ده دا نه چې اوس به واپس حضر ته راوړي لکه څنګه چې په تیمم باندې مونځ وکړو سلام دی واړه او به دې وروسته ولیدلې به دوباره شته نو دا قاعده اله ده چې اصل لا چې خلیفه ختمیږي دا اله ده چې خلیفه لا کردان نه ادا کړي چې ادا کړي
وصله چې به نه ختميږي. نو دغه مفتابه راي ده چې د بدی منه چاله فتوا ورنه کوي. صاحب د هدايي هم دې ترجیح ور کړی دا خو سیدا ده چې به یو سکندم دیر شو بدري ومشتو هغه نه پس وینه ولیدله یعنی هیڅ شروع شو په حقیقت کې نو هیڅ خبره نه وروړي بس ختمه ده. حق درې مشتلا نه وی تیرې شي به هیڅ شروع شو نو ټول اتفاق دی اوس بدري هیڅ تر وروړي راځي ول خجی پنځم نمبر عنوان عدة النکاح الفاسد والوطء بشبهة. وطء نکاح فاسد کې به عدت حکم یا وطء شوی شبهه سره نو وی منکوحه په نکاح فاسده باندې یو او دغه شان چې موتو اوی شبهه سره وطء شوی وي نو د دې دوه عدتم به هزو سره ده. فرقت کې هم هلکه د څه خپاغو کې مونږ دا سنوي ځان لیولې ذکر کوي بلټه کې وسوا ورا موت کې هم نکاح فاسده کې خاوند وفات شو څلور میاشتې ولا سره زینا درې هزا نکاح به وته به شبهتن کې چا چې وته کړي د هغه وفات شو هم درې هزا به څلور میاشتې ولا سره زیبا نوي ځکه څلور میاشتې ولا سره زی الله پاک د زوج د پاره ذکر کړی دي والذین یتفڅنګ ازواج نه ویل دي نکاح فاسد کې غزوج نه انا به شبهتین کې زوج وي. یا دسی وای زوج نه نه په نکاح فاسد کې زوجي انا وتی به شبهتین کې والمنكوحه نکاحا فاسدا والموتوه بشبهه عدتهما الحيض في الفرقه والموت. شپږم نمبر عنوان عدة ام الولد. د ام ولدی د عدت بیان راته کوي کله چې د ام ولد خو پیژنې کنه او ریلکشن یو سړی چې وینځي لوتې کړي نه د ام ولد نه ده او کو وتی کولو د باره مقرره کړل وتی کوي بهم له ام ولد نه ده چې بچی ته پیدا شو او وی نو ویل چې زمانه ده بهم له ام ولد نه ده نو کله به ام ولد جوړیږي دا درې بونډرې نه پار کوي وینځم دا وتی کوي هم بچی ته پیدا شو هم او ور سره داوا وکړه چې دا زمانه ده د دې داوی نه پس د ام ولد وګرځیدل او د دې فراش متوسط شو د دې نه پس کې بچی پیدا کیږي دا د عام وینځي د بچی په حکم کې نه د چې داوا بغاړي بغیر د داوی نه مولا ته منسوب وي البته قوی نه دی کوي ول زمانه نه دی بس نه و د دې ک مولا وفات شي یا آزاد کی نو څوک هم به وي درې زوي ځکه مولا څخه خاون خونه دی. واذا مات مولا ام الولد انها واعتقى فعدتها 3 حيض. لاندې لګلی لأن عدة الوفات انما تجب على الزوجة دا مخکې سرم لګي د دې سرم لګي ويذرون ازواجنا الله ویل دي او دا خو نیکي فاسده کی او دا شان شبهه والا او دا شاندای وا دا خو څه خزینه دي. خجی وم نمبر عنوان عدة امرأة الصغير. استاسو ملګرو بده معنی فتویم لیکل شوی دي د باب کې مسایلو کې حل شوی مخکې نو ماشوم دی وفات شولو نو د خزي د عدت به څه حکم وي توجه کوئ ښه. یو ماشوم دی وفات شو د خزي حمل دی وفات په وخت کې د خزي حمل او ماشوم دومره ماشوم دی چې هغه نه د حمل جوړېدلو امکان نشته دی به هم د خزي حمل دی نو په دې صورت کې فائدته ان تضع حملها دلته د طرفین رایدا ده چې عدت به وضع حمل وي. امام ابو یوسف رحمه الله ویني وضع حمل نه درې میاشتې به تیری څلور میاشتې ولا سره حمل او کچري خاون وفات شو او د وفات نه پس حمل ښکارا شو به ټول اتفاق دی څلور میاشتې ولا سره به پتن لګي ورسېدل کنه یو ماشوم وفات شو د وفات نه مخکې د خزي حمل ظاهر شوی دی طرفین وی وضع حمل بی. امام یوسف رحمه الله وی څلور میاشتې ولا سره وی امام یوسف رحمه الله څلور میاشتې ولا سره ځکه یادی چې دنه خو د حمل امکان نشته دی
تاسو رسې کنه او پاتې شول دا خبره چې دغه نکاح مخکینی دا په قیم مقام د وته جوړه کا هم نشي کولای وي امام صبر رحمه الله وی ځکه نکاح قیم مقام د وته له جوړیږي چې کله تصور خو ممکن وی کنه دا کار خو کېدې شي ماشوم نه خدا کار نشي کېدلی زهر بچا دلو به وکی چا سره تاسو پیږئ کنه او کچري شیخ طرفین ورته فرمایي ګور الله په قران کې مطلقاً ویلي چې کله د یو خزي خوان وفات شي او حملي بس د عدت وضع حمل لا داینه دی ویلي چې داغه نه ده کنه ده او کچري خوان وفات شو صغیر هغه نه پس ظهور حمل وشو نو زه ټول اتفاق دي څلور مشته الله سره چې کنه ماشوم نه دی دا خو تاسو به دی پیږئ وګورئ واذا مات الصغير عن امراته وبها حبل فعدة أن تضع حملها هذا عندهما هذا الطرفين قول هم دا مفتى دي القول الراجح كم دي التشريح الهداية كم دي فإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها 4 أشهر و10 أيام او بدې باندې د ټول اتفاق دی ولې سبدا خبرم نه ده کړې چې نسب په دوړو صورتونو کې اجماع دا ماشوم ته نسابېږي کم جمل شو کله دې بچي پیدا شو دا بچي به دا ماشوم زوی نه حسابيږي وجه ما قاعده الاصل ان النكاح يقوم مقام الوطي في موضع التصور كل شيء تصور خو کې دې شي کنه دلته خو تصور نشي کېدلی ولا يثبت نسبه منه في الوجهين اجماعا هدايه کې دي کا او دا بل اصل مشي له اصول هدايه کې اتم نمبر عده من طلقت اثناء الحيض هغه کزه چې د هیڅ په دوران کې طلاق شي دوباره نو څه حکم به ګورې وتا د سی وای ولچ هیڅ په دوران کې چې یو کزه طلاق شي دوباره مو وایا نو دغه هیڅ به حسابيږي کنه کم کې چې طلاق واقع شوی ونه چې دا بني حسابيږي ځکه سالاسه الله ویل دي پوره هیڅ به حسابو او دا پوره نه دي او کده سی وکو هیڅ د شپږ ورځې مثلا درې ورځې تیر شوی دي او طلاق ورکو نو درې ورځې د دې وشولې شپږ ورځې بدبل هیڅ وشي شپږ ورځې بدبل هیڅ وشي ورپسې درې مېزراله دا غیر درې ورځې وشي نو درې زړې وي درې دا نو درې به پوره شي کنه یعنی درې ورځې د دې هیڅ شولې او درې د مخکینه شپږ ورځې شولې نو بس دا هیڅ هم پوره شو دوه مخکې دي وینا هیڅ کې تجزي نه کیږي نو کامل به تاریخ واذا طلق الرجل امراته في حاله الحيض دا خو بدعي طلاق ده خو بهرحال واقع کی لم تعتد بالحيضه التي وقع فيها الطلاق یا لم تعتد نبشماري هغه هیڅ کوم کې چې طلاق واقع شوی دی لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كواملة وهذه قد فات بعضها دغه دې کنه جوهر کې دي مخکې راځي جی نهم نمبر مسله تداخل العدتين لکه کله کله عدت کې تداخل هم کیږي ایوا معتده خزره خوانو ته طلاق ورکړې دي یا خوانو وفات شوه دي او شبهه کې چاوته کړله نو شبهه د وته خپل عدت وی درې هزا اوس بچکو وې د دې بم عدت تیری او غزور بم وی البته تداخل به کیږي مثلا هیڅ خوانو له طلاق ورکړو یو هیڅ تیر شوی په دې کې چا شوبه سره وته کړله نو اوس به دغه مستقل هیڅ وی خو چې یو هیڅ بل تیر شي د اول بدویم شي او دغه دویم به اولی چې بل تیر شي د اول بدریم پوره شي او د بل بدو شي یو به ورپسې بل هیڅ تیر کینو د بل بم پوره شي تاسو ورسېدلې واذا وتئت المعتده بشبهه فعليها عده اخرى پدې معنی به عدت بل لازم وي اصول هدايه کې وي الاصل ان المقصود من العده مقصود د عدت التعرف عن فراغ الرحم وي د رحم فراغت به مقصود وي کوم دې کې وته لیکلي وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض كم هيش چيني هغه به حسابيږي د دوړو نه او کچري واذا قضت العده الاولى کاول برشو اولاد هم نه دي پرونو انتظار بکې دریم به پوره کوي ولم تکمل الثانيه
ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية. خجي لسم نمبر عنوان تراشي ابتداء وقت العدة الک عدت د کله نه شروع کیږي دا مسلې به د خلک تپوس کوي به کړه دې مسایلو ورته وایا سبب عدت چې موجود شي مخکې ذکر کړی شروع کې بس هغه وخت نه عدت شروع کیږي خزي ته پته وي چې عدت می شروع دی او کنه وی بهر حال عدت شروع وي حتی که خزي د علم رااله چې زما خو خاون وفات شوی زی طلاق کړی ما دومره ټیم تیر شوی چې عدت هم ختم شوی دی بس دوباره به عدتونه نشته دي لنډه دا وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق شروع کی او که خزی تا کال پس پته ولګي د مال طلاق را کړو دي کې هزونه تیر شوی عدت ختم دی ډایرک نکاح کولای شي او فی الوفات کې عقیب الوفات شروع کی څلور میاشتې او لسر دي تیر شوی پته ولګي د خوان می وفات دی او څلور میاشتې او لسر دي د وفات شوی دي ډایرک نکاح کولای شي فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها وجتنا لأن العدة هي مضي الزمان عدت ولیکيږي د زماني تیریدلو ته نو دې کې د خزي علم دا ضروري نه دی فإذا مضت المدة انقضت العدة عدت ختم شلو قال في الهداية البته هدايه کې دا خبره کړې ده چې کله موضوع تهمت نو به بدی عمل نکوم یو سړی دی مرض الوفات کې خزي له میراث څوته وي وصیت ورته کوي نشي کولای تاسو ته پته نه وارث ده اوس دې سړي ویل خزي ته چې تعالی خو ما څلور میاشتې مخکې طلاق درکړی خزي ویل او کنه مال طلاق را کړی لہذا عدت ختم دی کیسه ختمه ده راشه عثمان د بار وصیت وکا نل دوست تهمت دی ښه ارامیتوب کوي نو کله چې تهمت مخې ته راتللو بیا به دې باندې عمل نه کوو نو فتوی نه ده ورکړې ښه ښځې راځئ کله چې اقرار وکړو هغه وخت نه به عدت شروع کېږي تهمت په ځای کې والعدة في النکاح الفاسد ها په نکاح فاسد کې به عدت د کله نه شروع کېږي نو په دې کې زموږ د حنفو رایه ده د عقیب التفریق بینهما کله چې دواړو منځ کې تفریقه راشي یو یا واتی چې د کنه نکاح فاسده کې عزم د ترک کې وتی وکي چې من نور به وته نه کومه دغه وخت نه شروع کیږي تاسو ویږي ځکه موږ یو قاعده ویلي ان شاء الله تاسو لپاره شپه او نظر هم شروع کړئ کنم دي شپه او نظر کې بل راشي چې فعل چې د کنه فعل هغه صرف بنیت نه کیږي هغه د لپاره باقاعده فعل کې او ترک کې نیتم کافی دی یو سړی په سفر باندې دی او نیت یو کو بس بنزل سوسو نه زیات ټیم دلته تیروما دا ترک دلته نیت کار ور کوي ښا ترک سفر او په کور کې ناس سره د خیر سره سفر کوم او نیت کړي دي دا اوس فعل له سفر بکې نو صرف نیت کار نه ور کوي دلته چې واتی عزم وکړلو چې وته باندې کوم ترک دی نو صرف عزم نیت نا کافی دی دینه پس به عدت شروع شي امام ظفر رحم الله وینجی اخیری وتی کله شوی دقه نه مشروع کیږي ازم فقهاء د امام ظفر رحم الله بقول فتوا ور کړی چې دا مفتي به دي والعده في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما او عزم الواتي على ترك وطئها وقال ظفر من اخر الوطئات نه مشروع کیږي وبه يفتى تشریح هدايه کی دي منه فتوا ور کړه نقل کړی ده مخکې راځي يولسم نمبر عنوان تفسير الإحداد ومن يجب عليها ومن لا ده إحداد تفسير کو إحداد یا حداد یا حداد دا بچا واجب دی او بچا نه دی موږ ته سوګ وایو سو دوی پښتو کې ته وایي سو دوی نو سوګ مناول او بیان راته کې وخت شي وتا اوله مسله به دا ووري د عنوان کې راته تقریبا چې نه مسلې بیانې اوله مسله ګورته چې کتاب بل ته پڑھاوي نو دغه طرز مانی هر باب کې موږ مسائل لیکلي دي عنوان کې دومره مسلې دي با عنوان کې مده کې دومره دي په دغه طریقې چورته مرحل بده کې نه مسلې دي اوله مسله دا ده چې دا سوق چې دی حداد یا حداد یا احداد دا پچا باندې لازم دی
نو اولی تعریف وکړه لکه تعریف هم لاندې دی کړی هدایت چاته ویل کېږي دا د دریو شیونو ترک ته ویل کېږي ترک الزینتی وترک التبرج وترک التزوج زینت ترک کول او ترک تبرج خروج ترک کول بار بنوزي او ترک تزوج نکاح بنه کوي دا دریو شیونو نوم دی یو را تخپل بیانې پچا باندې واجب دی نه غووري متوفان ها زوجها باندې واجب دی او غیر لپاره خپل شرایط دي چې بالغ وي مسلمان وي او دویم نمبر چې کومې ښځې د طلاقي باین ملاو شوی کومې باندې طلاق رجعي وي هغې باندې حداد نشته دی په کومو ښځو نشته دی حداد و اته ښځې دي و یا اته بلکې اته دي بیان یې که وروستو وعلى المبتوتة یو مبتوتي تعریف هم کړی کنه المراد من المبتوتة من انقطع عنها حق الرجعه وهي تقوى على ثلاث المخترعه خلع والا مطلقي ثلاثه او مطلقه بتطليقه باينه كما في العنايه راضي ولا اذا كانت بالغه مسلمه الاحداد بلازم ده ويقال الحداد وهما لغتان وصرزي الاحداد ترك ثلاثه اشياء اول نمبر تلقي الف ترك التزين والاحداد ان تترك الطيبه خوشبو بنمگی زینت بنو اختیاری تیل بنمگی رانجه بنوي ها که وزر بیدا کارونه کولای شي البته نیت به کې زینت نوي معنا سترګو کې څه فرق دی رانجو ته ضرورت دی سر کې د تکلیف راځي کې تیل نمگی نو تیل مګلی شي خو نیت به کې د تزین نه کوي الامور بمقاصدها نیت به کې د تزین نه کوي راځي ورلا بھائی د تزین نه منی د به تزین کې شرعن کم تزین وي اغه نه منی دا کو عرفن کم تزین وي اغه نه منی دا تاسو به خبره پوه شولې اوس لام به خزان خيري مر لري کین نو دا تزین نه دی دا کولې شي پاکي کپڑے چي دا تزین نه دی دا مچولې شي هم دا شان وختیم دا خبر وکړه کم صابون کی خوشبو نشته لغم استعمال اول شي دا شي نه من نه دي ها که وزرو به تیلم لګول شي وزرو رانجم لګول شي نیت به کې تزین نه کوي مخکې راځي کمی چې رنگینی کپڑے کنه عرف کی د تزین د بار استعمالي یا کپڑے بنا چی والاحداد ان تترك الطيبه وزينه والدهن والكحل الا من عذر دویمه بدی عنوان کې دریمه مسله دا خو دویمه شوله ولا تختضب بالحناء نکریزی بم نمگی ځکه دا زینت دی ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ویل چې کومي عرف کې تزین د پاره کومي کپڑے استعماليږي تیز رنگ دا بنمږي کورس ولا رنگ کو زعفران ولا رنگ وي او که کپړو باندې ورس خوشبو لګیدلی وینځي خوشبو تنور نه زی به استعمالي بس به جایز ده اجازه او د حریرو استعمال بوله جایز کنه نو که ان قصدت به الزینه به نه ده جایز او که شریر عذرون اغوندین به جایز ده مخکې راځي څلورمه ولا احداد على کافره ولا صغيره بکافره او بصغيره باندې احداد نشتره ځکه خطاب موضوع عنها دینه موضوع دی مخاطب نه دي وعلى الامه الاحداد په عامه ما نشتره تاسو راځي دا وسوایو چې کومې خزري په غو باندې احداد نشته نو متن کې شامی کې و ذکر کړی علامه شامی ور سره یو بل مرګري کړي نو اتی جوړی کړي دی واوري لا حداد على سبعه کم کافره یو صغيره دوا ومجنونه لونی باندې مشته بس قرار خپل کار کوا او معتده عتق كموته عن ام ولده معتده د عتق والا یعنی مولا ملشي د ام ولدینا عدت تیری دې باندې مهداد نشته څو شو څلور ومعتده نکاح فاسد پدې باندې مشتره او یو دي شوی به شبهتن پدې باندې مشتره څو شو
شپږ یا طلاق رجعي ورته ملاو شوی طلاق رجعي والے باندې مشتوا او فی الرد کې ور سره دا مرګري کړی دا ويزاد ثامنه وهي المطلقه قبل الدخول چې کوم خځه طلاق ملاو شي باقي باندې مشتره شامی جل نمبر 5 صفحه نمبر 219 کجی مخکې راځي وعلى الأمة الإحداد فأمي باندې اشتريكا البته امي باندې ځینې احداد شته ځینې نشته ترک تزین بکئی ښه ترک نکاح بکئی او ترک خروج دې کې د مولا حق فوت کیږي دا به نشته نو بار ته ودل شي د مولا د حق د پاره وجه سره وحق العبد مقدم حق د قاعده د چې حق د عبد چې د مقدم د مولا عبد دی لحاجت زکا عبد محتاج وي قاعده حق العبد مقدم على حق الشرع تاسو رسي بدی معنی حجي شپږم نمبر وليس في عده النكاح الفاسد ولا في عده ام الولد احداد فنکاح فاسد کی وختیم دا ویل کنه او کې مشمارل او بعدد ام ولد کې مهداد نشته کتاب کې څوري کې دي کافره یو صغیره دوا نکاح فاسد درې او د ام ولد ولا سلور بلیو معنی صفات سپیکړي چې نشته او د طلاق رجعي والے نه دی ویلي چې شته به نو اصل خدا دې چې نه نو هم به کې بار شو مخکې راځي ام ولد معنی احداد نشته دا ال چې مولای ملشي یا مولای خرڅ کی آزاد کی د سی وایا یا خرڅ کی غنه آزاد کی او کشری ام ولدا مولای وتی بریخي چاته بنکای کی ور کړی به خون ملشي نه به خو بشتاره لگا هو مساله ترک تزوج راشي وسبا دویم نمبر ویل ترک زینت دویم ترک تزوج ولا ينبغي ان تخطب المعتده خطبه پیغام نکاح با معتدی ته نشي ورکوله ولا باس بالتاریز فی الخطبه البته خطبه کې وته تاریز کوله شي کا الکه ګوره دا د متوفانا زوجها خبرې کوي کوم چې مطلقي اخو بکور کې خبر وته نشي رستو راځي لاله هغه د خوې څم نشي کوله څو خواله نشي راتلله نو قران کې الله پاک فرمایي ولا تعظیم عقده النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله البته تعریض جائز دی ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبه النساء ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا قال عليه السلام السر النکاح نکاح دی وسره تلی په عدت کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي د هدايه کې دي التعریض دار چې وسله ورته وي اني اريد ان اتزوج مړی اړم غواړي چې نکاح وکم هغه په مخ کې لګي هغه د پته لګي چې شریر ته خارختيږي سید ابن جبیر فرمای المعروف قول معروف دار انی فیک لراغب ډېر مې تکیږي چې نکاح در سره وکم والله چې تاسو شان بچاته میلاو شي هغه د سیوګدا شان دا هغه مزیدار رنگ دی او غټه باډي ده ته چې ما له غواړي یاد د سیوګدا شان خزي مزیدار سپین رنگي غټه باډي کنه مزان ته ګوره د دې خزي سره نکاح وکم کنه اړه مې ډېر سخت ارمانی دي تاسو بیګی کنه انی اريد النکاح واحب امراه وجدي صفات بیان کی فیصفها بصفه التي هي فيها اچھا جی اما في المطلقه فلا يجوز التعريض بخطبتها لانها لا تخرج من منزلها فلا يتمكن من ذلك كذا في الجوهره تاسو بیګی کنه دا سره د متوفانا زوجها خبرې دي اتم مسله ترک تبرج بار تمنوزی مطلقه بهر حال بار ته نشي وته ځکه نفقه د اغي په خوان معنی ده او متوفانا زوجها نفقه په خوان نشته نو هغه د نفقه په خاطر په دغه ضرورت معنی بار ته وته شي ولا يجوز للمطلقه الرجعيه والمبتوده الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه هدايه کوي فاحشه مبينه دا د چوزي دا خپل فاحشه مبينه دا څوک وینا دې معنا دا زنا وکړل او حد پاره بار توبه سی به سیدا الا ياتين بفاحشه مبينه
والمتوفى عنها زوجها چې تخرج نهارا وبعد الليل وتلی شي د ورځې وتلی شي بعضې حصه د شپې که بار شوم خیر دی خو ولا تبیت فی غیر منزلها کم منزل دی هغې نه غیر به بل ځای کې شپه نه کوي تاسو لږ متوجه شئ ولې دا معتده چې ده دې په باره کې مونږ ویل دا بل کور نه به بار نه وځي کومې ته چې طلاق ورکړی شوی دی البته که دې کې داسې صورت رالی چې عذر به بار وتلی شي خپله وروسته راته بیانوي هغه دا چې خاوند یې فاسق دی کور نه پرېږدي او دې ته پته ده چې ما سره زنا کوي مخکې دا مسله تېره شوې وه نو بیا دې ورته کور پرېږدي اگر چې حکمدار یې خاوند دې پرېږدي خو که نه یې پرېږدي بیا یې پرېښود دا کور نه وتلی شي دغه شان نور څه عذر دی د خاوند نه علاوه نور خلک دی د هغو نه خطره ده لنډه داره د عزت خطرې ده نو بیا دا ځای پرېښودلی شي بیماره شوله ډاکټر له تللی شي همدغه شان متوفی عنها زوجها کې مستقل مسله را روانه ده هغه هم د کور نه بار نشي وتلی البته د ورځې وتلی شي د خرچې دپاره نو که خرچې ورونه برداشت کوي پلار یې برداشت کوي یا د خاوند ورونه د خاوند پلار یا یې زامني نو بیا هم نشي وتلی چونکې د هغې نفقه په خاوند نه د واجبه نو شریعت وایي د نفقې په خاطر بار وتلی شي نو چې کور کې پوره کېږي بیا خو یې نه شي ما جاز لعذر بطل بزواله 22 نمبر ماده به پکې لګوو اوس عام طور دا مثلا موږ ته پیش راځي دا متوفی عنها زوجها چې ده د دې ورور وفات شو پلار یې وفات شو نو تلی شي ورلکه نه شي نو فقها وایي چونکې عذر په وجې وتل جایز دی او دا خلوي عذر دی ځکه هغه هم بېد ذهن نه نوځي نو که داسې وکړي چې لاړی شي نږدې ځي او د هغه آخري او وخت کې ورشي دیدن یې وکړي واپس راشي نه ګنجایش لري ښه همدغه شان حج ته داخله کړې ده د ورور سره پلار سره زوی سره خاوند وفات شو نو که پیسې واپس راوځي کومه داخله کړې خو وساج له دې نه ځي او که نه راوځي اوس ډېرې پیسې بربادي کړي دا خو عذر دی نو بس په عدت کې حج له تللی شوی تاسو پوهېږئ نورې خبرې پسې کوم راځئ والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعد الليل ولا تبيت بغير منزلها 12 نمبر عنوان سكن المعتدة د معتدي سكنة وعلى المعتدة أن تعتد في منزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الفرقة خلاصه دا ده چې هغه منزل کې با عدت تیری کم منزل کې چې د مرګ نه مخکې خاونو سواله دغه منزل نسبت دی ته کېدلو د دې کور دی عام دور زموږ فقهاو لیکلي چې ښځې او د خاوند کم کور د دیو د خاوند د مرګ نه مخکې دیو ته منسوب کېدلو حق کې با عدت تیری په بل ځای ته به نه ځي نو دا نه ته جایز چې پېښور کې خاوند وفات شي او خاوند کلی ته وړي ښځه ور سره لاړی شي کلي ته مومندو ته باجوړ ته داسې پسې وزدیر ته یو ځای بل ځای ته که چېرې لاړ نو بیا ورله حکم دا دی چې اوس دې دوباره راځي نه همدا مفتابهي رایې ده که د سفر په مقدار که لرې لاړه عدت په دوران کې نو دا مزل منې دی اصل کې دا وتل منې دي نو بیا هلته د اوسېدو گنجائش ترې بس به دې عمل ته عدت تیر کې دوباره دې نه راځي که راځي دا بله ګناه پسې کوي زموږ خلک دغه شان کوي ښه خاوند سره لاړ شي او بیا واپس عدت دپاره واپس پېښور ته راځي دا ناجایزه ده ښه هکه د سفر مقدار نه لنډه تلې ده نو که کوم ځای له تلې ده هغه ځای نږدې و بیا هم پکار ده چې هلته لاړی شي عوام ته ور خلک وایي چې نه سفر په مقدار نه لنډه تلې نو بیا خپل کور ته ځان راورسوي برحال که د سفر په مقدار باندې لرې تللی ده اول ته وخت تېرولی شي عدت پاس تېرولی شي نو که محرم ورسره موجود وي امام صاحب رایې ده او مفتابهي ده نه دی راځي همالته دې تېر کړي راځئ وعلى المعتد فإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها که چېرې دې کوم حصه رسېدله دې له کافي کېدله فليس لها أن تخرج إلا من عذر وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فخرجها الورثة ویستله من نصیبهم دا زمونږ حصه راته وځه اوس عذر دی اوس وتلی شي همدغه شان د کرۍ په کور کې اوسېدله او نوره کرۍ نشي ورکولی او زړه خبره رماعت کوي دغه محله کې ښه خلک نه و ډېره د عزت خطره وه بیا هم پرېښودلی شي یا ځان له وحشت یې محسوسولو یېرېدله پیرانو میرانو نه نو بیا هم پرېښودلی شي
فاخرج اهل ورثه من نسيبهم انتقلت لان هذا الانتقال شديد بعذرين دیکھا. دیارلسم نمبر عنوان السفر ليس برجعه. الک سفر دا رجعت نه دی. یو سړی خزه د طلاق رجی ورکړه د ځان سره په صبر بوتلی شي کنه مونږ ویني شي بوتلې ول دی رجوع کې به دی بوزي. امام ظفر رحم الله وی بوتلی شي. اصل کې اختلاف بده کې دی چې دا سفر کول رجعت دی کنه دی مونږ وینه دی چنه دی نه طلاق ورکړه څنګه په صبر بوزي. امام ظفر رحم الله وی نه جی دا سفر کول رجعت دی د خپل بس سفر کې بوتل لګ رجوع کول دی. او مونږ وینه جی سفر رجوع نه د ځکه ضابطه ده وما لا يختص بالنكاح لا يقوم به رجعه. هر فعل هر قول چغه نکاح پوری نه وی خاص هغه من رجعت نه کیږي. رجعت خو باغ فعل قول کیږي چې نکاح پوری خاصي رضي والله سفر پوری نه دي خاص. ولا يجوز ان يسافر الزوج بالمطلقه الرجعيه. صلصم نمبر عنوان حكم طلاق المتزوجه اثناء العده عدتي لکبر وګریونی سپ یو سړي خزله طلاق ورکړی دی باین یو حیض تیر شو دو تیر شو یعنی په دې عدت په دوران کې ور سره تجدیدی نکاح وکړه نوی نکاح کیږي کنه کیږي کنه نوی نکاح ور سره وکړه توجه دي محرم مقرر شو خلوت نه دی شوی نوی نکاح کی دخول نه دی شوی دوباره ولا به طلاق ورکو اوس به د مہر څه حکم وي او د عدت به څه حکم وي. امام محمد رحم الله وی نصف مہر لازمی کی ځکه دوی نکاح کې خود دخول خلوت نه لري شوی او قبل الدخول قبل الخلوت چې طلاق واقع شي نو به نصف مہر وی او عدت هم نشته ځکه چې کله قبل الدخول قبل الخلوت طلاق واقع شي نو به عدت هم نوي. او شیخین وی نه جی محرم کا کامل لازم دی او عدت چې دی کنه ام نو لازم شو. خبره د شیخینو د قول بدله د دابو کو امام محمد رحم الله خو صبا خبره ده نو قبل الدخول طلاق واقع شوه محرم نیم دی او عدتم نشته. شیخین وی توجه جی ګوره من مخکې ویلو که سازوین کی هبه کې ویلو غصب کې ویلو چې قبضه سابقه دا د قبضه لاحقې د پاره قائم مقام جوړیږي کچره جنس یو وی یا اعلی د ادنا د پاره جوړېدل شي. غاصب چې شی مغصوبه د مغصوب منه نه بیبت تور سره واخلی نوی قبضه ته ضرورتي ازړه قبضه کافی وی کنه دم ویلو دقه شاندلتا زړه نکاح کی او وته مشوي وا دخول مخول شوه دي او د غیل عدت لانه دي ختم دوسه دوباره نکاح وکړه غزړه وته د شول لکه وسنه وتی هدايه کې چې کله هغه بس ذکر کوي کنه نو دا پکې راوړي مې چې کله دا بس ذکر کوي اندازې ذکر کوي واپس غصب ته ویل شي لکه غصب کې دا مسله څنګه و نن نوی قبضه تلتم ضرورت نشته تلتم نشته هم دا مفتي به رایم دا ووري فاذا طلق رجل ذکر دي کې احتیاط دي اصل کې امراته طلاقا باينا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل ان يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عده مستقبله عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وبه يفتى القول الصواب والقول الراجح كدي. امام محمد رحم الله فرمای لها نصف المهر وعليها اتمام العده الاولى سر باولنه به ختم کی. پنځلسم نمبر مسله نسب د ولدي معتدي تینتي اهم مسله د مولوی تاسو مطلق متوجه شي. یو سلی خزل طلاق ور کړي دي درې صورت جوړیږي رجعي طلاق دی یو باین طلاق دی دوا خفیفی کې غلیظ وي او متوفان ها زوجها دا درې. اول کچری خزل طلاق رجعي ور کړي دي د طلاق نه پس 2 کالو کې دن بچي وشو یره 2 کالو نم ټیم وخته دي طلاق نه پس 2 کالو نه زیډ ټیم وخته دي خو دې لانی دی ویلې چې ما عدت پوره شوه دی به بچي وشو. دوړو صورتونو کې بدا بچي پلار ته منسوب وي خزي زوړ خوند ته منسوب وي تاسو پوه نه شوي 2 کاله لا د طلاق نه دي تیر شوی بچي وشو یا 2 کاله د طلاق تیر شوی دی بچي وشو خلاصه اقرار د انقضاء عدت نه د کړي بدی صورت کې به بچي د خزي دغه خاون مطلق ته منسوب وي تاسو ورسېدلې کړه 2 کالو کې دن شوی نو موږ به د صفر کو چې
به احکام جاری کو ګورې تا ويثبت نسب ولد المطلقه الرجعيه الف نسب ولد متعدد طلاق رجعي ولا بياني اذا جاءت به لسنتين واكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها وسر زيد ومسلي د دې اولا کچره دوه کالو کې دنه بچي وشو نو نسب ثابت شو څنګه چې مخکې منګ ویل البته خزه باینم شو ځکه په وځي حمل سره عدت پوره کیږي چې عدت پوره شي به څه شي رجعي کې باینه تاسو پیږئ کنه او کچری 2 کالو نه زیات ټیم تیر شوی دی او به بچي و شو خزله اقرار نه دی کړی چې زما عدت تیر شوی اوس به څه وکمي اوس بدل لګه ماشوم نسبم خوونته د خزي خوونته ثابت شو او ور سره رجوع مراله پوینه شي به تاسو ګره الیکشن وان جاءت به کچری خزراته کوي به ماشوم مانی لی اقل من سنتين ثبت نسب منه نسب خو ثابت شو او اصل کې نسب ولې ثابت وي نو لاندې به موږ له ان شاء الله قاعده راشي الاحتیاط فی النسب الثبوت دا ثابته ده چې نسب کې ثبوت کې احتیاط ده او په حد کې احتیاط په دره کې دی چې حد ختم کو نسب کې اصل قاعده ده ثابته چې ثابت کو تاسو رسې کنه وبانت من زوجها خون بباین شي باین بولی شي طلاق رجعي وتور کړو معلومه شولا چې دا تاسو ګوري دوه احتمال دي تاسو لږ متوجه شئ یو دا چې عدت طلاق نه مخکې وتی کړی دا او دا غین ولوق جوړ شوی دی او دا د بچي خو چون کې 2 کالو پورې د مور په خېټه کې پاتې کېدل شي را بشیرل دا مسله او دا شل میشته و شولې تلس میشته و شولې دا بچي پیدا شو حمل د طلاق نه مخکې جوړ شوی یو احتمال دا دی نو په وځي حمل سره عدت پوره شو خزه باینه شو نه پیږي دویم احتمال دا دی چې جی طلاق چې کله ورکو دا غینه پس په دې عدت کې چون کې وته جایز و د وته کړي او دا بچي دا غینه پیدا شو لہذا رجوم دي ثابت شي به خروجو ده کنه یو احتمال کې رجوع نه ثابتيږي بل احتمال کې رجوع ثابتيږي نو شک شو چې رجوع دا او کنه دا امنګه درېمه قاعده ویلي اليقين لا يزول بالشك رجوع یقیني نه و نو شک دې چې راغلی کنه نه ثابتيږي او درېم اصل د امام کرخی رحم الله هم د چې یقین سره شک سره یقین ځای لکېږي نه تاسو پوهیږئ به لہذا موږ به د فرض کو چې رجوع نه د کړي او دا د طلاق نه مخکې حمل جوړ شوی او زه حمل وشو ورسېدی به مخکې راځي وان جاءت به لاكثر من سنتين 2 کال تیر شو اغه نه پس بچي وشو نو ثبت نسبه یو او رجعتهم دي دلتم 2 احتمال دي توجه جي یو احتمال دا دی چې د طلاق نه دا احتمال خو بالکل نشته چې طلاق نه مخکې وته کړي او هغه نه ولوق حمل جوړ شوی دی او اوس بچي پیدا شو دا احتمال نشته ځکه د مور په خېټه کې ماشوم زیات نه زیات څومره پاتې کیږي 2 کال کنه دلته خو د طلاق نه بس 2 کال نه زیات ټیم وشو نو د حمل نه خو په طریقه اوله د طلاق نه حمل مخکې کو په طریقه اوله بدو کول نه زیات ټیم تیر شوی لہذا دا احتمال بالکل نه جوړیږي چې طلاق نه مخکې ولوق جوړ شوی نو معلومه شو طلاق نه پسې وته کړی دا نو به طلاق نه پس او د وته 2 احتمال دي او دا دی خون وته کړی دا او دا جایز وته هم دا ځکه طلاق رجی کې عدت کې وته کول شي دویم بل چا وته کړی دا امنګ ویری امور المسلمین محموله علی صحته مسلمانانو کارونه او صحت باندې هم له څومره اصل د امام کرخی رحم الله علی الصداد چې څلسمو کو څومو نو د امام کرخی رحم الله اصلم دی چې د مسلمانانو کار به سمې تاړو نو سمادار چې خوان وتی کړی دا هغه انکار کومانه د خو به خبره ده تاسو پیږئ تاسو ګورئ او دلته فراش اقوا ده که خوان وای بچي زمانه نه دی عدت په دوران کې بچي وشي هم د خوان نه مونږ ویلو وان جاءت به الاكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجع دا برجوعي دا اول قسم شو دویمه څوک د مولوی سي مبتوته ده چغه د خوان رجوع نشي کولای خلع اور سره کړی دا همدغه شان طلاق بین خفیفه یا طلاق بین غلیظه ور کړی دی د دې 2 صورتونه دي
2 کالو کې دنه بچي پیدا شو د طلاق نه پس دویم طلاق نه پس 2 کالو نه زیات ټیم تیر شوی بچي پیدا شو اول صورت کې حکم داده چې څنګه بچي وشو اول نفس مسئله ووري والمبتودة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين نسب ثابتيږي ورسېدلې به او داسې به من فرض کو غدل تم دوه احتمال دي یو دا چې طلاق نه مخ کې وته کړي دا داغي ولوق دی یو دا احتمال لې چې طلاق نه پسې وته کړي خو طلاق نه پس وته ناجایز ده مبتوته خو خاون نشي وته کوله نو به امور المسلمین مهوله علی الصحه من به طلاق نه مخ کې وته چې دا دغه نه دی تاسو پوهیږئ ور سره به څه موشي عدت بم ختم شي پوه شئ به دیم صورت دار چې 2 کالو نه زیات ټیم تیر شو او به بچي وشو نه به با خاون دنه منسوب کیږي ها کاغه دوا وکړه زمانه دی به منسوب کیږي ځکه که خاون ته منسوب کیه دا خونه شي ویل چې طلاق نه مخ کې وته رن طلاق نه مخ کې وته را اوس په څنګه بخېټه کېو دا ویل چې طلاق نه پسې وته کړي طلاق نه پسې وته کول خو هغه باندې د زنا الزام لګول دي تاسو پیږئ هغه دوا وکړه چې ما وته کړي دا نو په عدت په صورت کې کا څوک داو کې داوی قبلي کې به ثابتيږي وګورئ واذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقه لم يثبت نسبه الا ان يدعي الزوج که خاوني داو کې نو بس به صحیح ده مخکې راځي نو یعنی دا احتمال شته چې وتی به شبهتين کړي په عدت کې بس صحیح ده نسب کې اسې احتیاط کومګه جیم دا خو با وکنه 2 قسم شو دریم ولد متوفى زوجها د خاوند د وفات هغه د مخکې مسله کې څه ویلو وان جاءت به لتمام سنتين پدې باندې بیرت کړي قال في شرحه هذا الكلام سهو لان في غيره من الكتب ان نسبه يثبت اذا جاءت به لسنتين کدي مبتوته کې 2 کالو پوره کېدو کوم بچو شوم ثابتيږي بغیر د داوی نه 2 کال نه چور وختو به داوی ته ضرورتي دلته وای چې 2 کالونه کم بغیر د داوی نه 2 کال یا 2 نور وختو به داوی ته ضرورتي خو صحیح دار چې 2 کالو کې هم بغیر د داوی به ثابتي بهرحال دریم ناراضي کله چې د یو خزي خوان وفات شو داغه د وفات نه پس 2 کالو کې 2 کال لاندې دي تیر شوی چې ماشوم پیدا شو دا ماشوم با دغه مړ خاون ته منسوب کیږي دغه بزوی حسابيږي تاسو راسي بدی معنی ويثبت نسب ولد المتوفى عن زوجها ما بين الوفاه وبين سنتين لان الولد يبقى سنتين في بطن امه جيم دال پدې عنوان کې څلورمه مسله واذا اعترفت المعتده بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لاقل من 6 اشهر ثبت نسبه مليسم یوې خزي اقرار وکړ زما عدت تیر شو توجه جی به د دې اقرار نه پس لا شپږ میاشتې نه وی تیر شوی چې بچي وشو نو دې کوم اقرار کړی چې عدت می تیر شو هغه لغوه ځکه کله دې اقرار مونږ ومنو نو به د دې عدت تیر دل نه پس شپږ میاشتې کې نه بچي څنګه وشو حالانکه شپږ میاشتو کې دنه بچي نه کیږي چې وشو معلومیږي اقرار غلط کړي بچي د مخ کې نه و رسې بدی لنډه دا قاعده ده چې د چا شریعت تکذیب کوي نو هغه بن منل شي وإن اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر ثبت نسبه کشپږ میاشتو نه زیات ټیم در شوی به منو وإن جاءت به ل6 أشهر شپږ میاشتې یا زیات نو لم يثبت نسبه په دغه صورت کې به خاوند ته نسب د ماشوم نه منسوب کوو مخکې صورت کې وته منسوب کېدلو شپږم نمبر اخیری عنوان شرط ثبوت النسب د نسب د ثابتېدو لپاره امام صاحب شرایط ذکر کوي نو وخت شي ورته کله چې د معتدی بچي وشي کما خزا عدت کی کده وفات ولای کده رجی عدت وی او کده باین ولوی نو امام سے وای
درې صورتونو کې به د عدت نسب د دې ماشوم پلار ته ثابتېږي د دې ښځې خاوند ته کوم چې وفات دی یا کوم طلاق ورکړی تاسو پوهېږئ که نه بورې وي نور د کومې ښځې کومه ښځه چې به عدت کې ده او بچی وشو امام صاحب وایي څو صورتونو کې به د دې د بچي نسب ثابتېږي د دې هغه زوړ خاوند ته دریو کې یو دا چې دوه کسان یا یو سړی او دوه ښځې دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې ولادت باندې گواهی ورکي یو دویم دا چې د مخکې نه حمل ظاهرو پته لګېدله ښځه حامله ده نن سبا خو آسان کار دی په دې الټراساوند وغیره باندې پته لګي دوه دریم نمبر که خاوند د اول نه اقرار کو یا وروستو اقرار خدای اقرار یې کو بچې د خېټې زمانه پړسېدلې ده په دې درې صورتونو کې دغه ماشوم کې پیدا شي د سړي ته به منسوب وي او که دې درې صورتونو کې یو صورت هم نو به ورته نه منسوب شیخین صاحبین فرمایي یوې ښځې ګواهي ورکړله چې د پلانکۍ بچی زما په مخ کې وشو یوې ښځې که نه هم دا بچی به خاوند ته منسوب وي د دې زوړ خاوند ته که هغه وفات وي او که ژوندی وي طلاق یې ورکړی پوهېږئ پې فتوا د امام صاحب بقول الله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى القول الراجح القول الصواب إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج إذا درمشو فيثبت النسب من غير شهادة فذيك به شهادة ضرورت نشتري وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله دري والو کی يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة با شرط ثبوت نسب ولد المنكوحة دا خود معتدی مسئله وکنه منکوحه کی کله چې وسلی دی وی خدای سره نکاح وکړه شپږ میاشتې لاندې دي تیر شوي او بچي وشو دا به سړی ته نه وي منسوب دا بل ځای نه راوړی دی او که شپږ میاشتې تیر شوي یا د دې نه زیات نو به فراش قوي دی که سړی وایي زمانه دی او کني وایي بهر حال بد نه او کوئی زمانه نه دی نو لیان بکیله بد نه لري کیږي وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه وإن جاءت به ل6 أشهر فصاعدا يثبت نسبه إن اعترف به الزوج وسكت كسكوت وكم ندلت سكوت بمنزلي ده بيان دیکھا لا ينسب إلى الساكت قول ولا سكين السكوت في معرض الحاجة بيان ثم نمبر 66 نمبر کا وإن جحد الولادة ها که بچه منلو داینه ویل چې زنا یې کړې وغیره ولادت یې نه منلو بې دا زما د ښځې هغه نه دی نو په دې کې به د یوې ښځې ګواهي انکار ورکوي یثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة تاسو پوهېږئ که نه ځکه د ولادت ته انکار کوي نور څه نه نه توابع د باب مرکزي خبرې وسرالې واکثر مدة الحمل سنتان زمونږ احناف وایي وأقله 6 أشهر أو دليل سري وحمله وفصاله 30 شهرا نو به فصال چکم دے هغه 2 کال دي نو حمل لپاره څومره بعد شو شپږ میاشتې پاتې شو فيبقى للحمل 6 أشهر روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنه ألف مدة الحمل با عدة الذمية الګ یو سړی ذمي ته طلاق ورکو عدت به پیوي کنه امام سی عدت به پینوي دا مثلا مخکې تیر شوی دا دغه ذمین د فروع مخاطب دي کنه دي امام سی وای نه دي مخاطب پرېګ د دی او ما يدينون کم دیني چې ده عمرنا ان نتركهم وما يدينون د څه ده کنه حدیث ته او صاحبین وینا ذمین زما د فروعات مخاطب دي نو زمیه به هم عدت تیری امام سی به ګوره د شریعت حق به سم نشته فرع مخاطب نه دی او خونی زمی دی هغه بهایمونه پشان دی دا هم حق نشته بس عدت نشته البته که حامله وا نو نکاح ور سره بل نشي کوله و اذا طلق الزمي زميه فلا عده عليها جيم وان تزوجت الحامل من الزنا الک حامله من الزنا سره نکاح جایز ده یو نکاح جایز ده البته که چری دا خاونی غیر زانیو و سره وته نه کوي ترڅو چې حمل نه زیږیدل او کدا خاونی هم زنا والو
همده اوس نکاح کړي نو وسوت هم کولای شي جاز النکاح ولا يطقها حتى تضع حملها تاسو پیږي